بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ګرانو قدرمنو محترم اوریدونکو، ستاسو دعاګان محتاج محمد داود عابد ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. قدرمنو، په دغه پروګرام کې زه ستاسو دپاره د ژوند سره تړلې اهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې راوړم، پروګرامونه راوړم او کوشش کوم چې تاسو ته د وخت مناسبت سره او د موقع مناسبت سره څه نه څه دیني علم او دیني زده کړه حاصله شي. دا ورځې داسې دي چې دا میاشت ختمه شي نو دې پسې یو بله میاشت شروع کېږي چې هغې ته میاشت د ذوالحجې وایي. اسلامي میاشت که تاسو وګورئ نو دا ذیقعده چې دا ختمه شي نو دې پسې به بیا د ذوالحجې میاشت شروع کېږي. نو کوشش کوم چې تاسو ته د ذوالحجې د میاشتې متعلق څه اهم احادیث او اهم دینی علم خبرې اترې تاسو ته راوړم چې په هغې باندې مونږ او تاسو عمل وکړو. یقینا چې دا به دغه موقع مناسبت سره د شریعت په لار باندې تګي. شریعت په دغه میاشت کې مونږ او تاسو ته څه وایي، په دغه میاشت کې څه داسې خصوصیات دي، څه داسې عبادات دي چې انسان د هغې خیال وساتي نو چې د هغې ثواب ورته معلوم شي او په دغه میاشت کې هغه دغه عباداتو کې یقینا چې دته به ډېره غټه فایده میلاویږي. محترمو، رب العالمین هغه عظیم ذات دی چا چې انسان لره په عامو ټولو مخلوقاتو باندې فضیلت ورکړ. رب العالمین داسې یو عظیم ذات دی چې هغه بعضو میاشتو لم په بعضې نورو میاشتو باندې د څه وجوهاتو په بنا باندې فضیلت ورکړی دی. اسلامی میاشتې که تاسو وګورئ یا د ورځې شپې که تاسو وګورئ نو دې کې بعضې داسې دي چې هغې ته د نورو په نسبت څه خصوصي فضیلت او امتیازي حیثیت ورکړی شوي دي. د څه فضایلو نه هغه ګرځولی شوي دي، یعنې هغې له څه فضایل ورکړی شوي دي، هغې له څه اجر او ثواب زیات ورکړی شوي دي چې یو انسان په هغې کې اعمال وکړي. دغه اعمال د انسان دپاره د نورو ورځو شپو په نسبت باندې زیات د فضیلت والا ګرځي. دا د رب العالمین په انسان باندې یو عظیم فضل او کرم دی چې په دې بعضې شپو ورځو کې په دې میاشتو اسلامي میاشتو کې بعضې داسې میاشتې بعضې داسې شپې ورځې راولي چې په هغې کې یو انسان نیک اعمال وکړي نو هغه په څو چنده په زیاتو چندو باندې الله پاک په خپل دربار کې قبلوي. او د هغې یو فایده زه تاسو ته وښیم او هغه دا چې ګوره انسان چې دی نو هغه خامخا د ده نه کمی کوتاهی کېږي په اعمالو کې، په نیکو اعمالو کې کله کله د ده نه بدی مو شي. نو رب العالمین یو میاشت دله ورکي یا د میاشتې یو څو ورځې دله ورکي دې دپاره چې دا انسان په دغې کې اعمال وکړي نو دا به وله په څو چنده زه قبول کم نو دا به د دغه ورځو شپو هم شي او په تېرو شوو ورځو شپو کې چې د ده نه کمې کوتاهي شوي هغه به هم په الله پاک ډکې کړي. یو قسم د انسان په اعمال صالحه او په اطاعت او فرمانبردارۍ کې معاون ثابتېږي. پکار ده چې انسان څومره داسې ورځې شپې دي چې په هغې کې الله پاک هغې له څه امتیازي حیثیت ورکړې، د هغې اجرونه چې دي هغه په څو چنده باندې کېږي. پکار ده چې انسان د دغه ورځو شپو ډېر زیات قدر وکړي. لکه زه به تاسو ته د دې یو مثال درکم چې روژه داسې یو میاشت ده چې په هغې کې نوافل دا په فرایضو باندې الله پاک بدلی او فرایض چې دي نو هغه په شپېتو او یو چندو باندې الله پاک قبلی. نو دا د انسان سره د رب العالمین یو ډېر لوی احسان دی. انسانه ته په دغه کې د فرایضو اهتمام وکړه نو ستا دغه فرایض چې په اویا چنده باندې قبول شي، په شپېته چنده باندې قبول شي، نو ستا په تېرې شوي ژوند کې چې څومره کمی کوتاهی تا نه په فرایضو کې شوي الله پاک به تا ته د دغې نه برابر کړي. یا نوافل په فرایضو باندې بدلیږي نو ستا نه په تېر ژوند کې فرایض پاتې شوي دي نو بیا چې ته په روژه کې دغه نوافلو اهتمام وکړي یقینا چې رب العالمین به تا ته
د دغې په بدله کې دومره څه درکړي چې په تیر شوي ژوند کې ستا نه څومره کمی کوتاهۍ شوي هغه به رب العالمین تا ته معاف کړي. په بعضې شپو ورځو کې د رب العالمین د طرف نه مهربانۍ کیږي، د الله رحمت په انسان باندې نازلیږي، الله پاک خپل فضل او کرم په انسان باندې کوي، مهرباني کوي. نو لہذا په انسانانو کې د ټولو نه خوش نصیب انسان هغه دی چې هغه په دغه موسمونو کې، په دغه میاشتو کې، په دغه ورځو کې، په دغه وختونو کې د خپل پروردگار اطاعت او فرمانبرداري وکړي، د رب العالمین تقرب او نزدېکت حاصل کړي او دا ځان دپاره غنیمت وګڼي. ځکه کیدی شي چې په دې میاشت کې خو دې ژوندی دی دغه فضایل دی حاصلولی شي، خو پر روان کال کې په دغه میاشت کې به دا انسان ژوندي وي، هېڅ پته د انسان نه لګي. نو په مونږ او تاسو باندې دا کمې شپې ورځې چې را روان دي، میاشت د ذوالحجې د هغې ړومبنۍ عشره چې ده دا ډېره زیاته فضیلت واله ده. نو پکار ده چې مونږ د دغه ړومبۍ عشرې قدر وکړو، د هغې قدر و قیمت وپېژنو، د رب العالمین زیات عبادت پکې وکړو او انسان له اسم پکار دی چې تر مرګه پورې هغه د الله په عبادت کې خپل ژوند تیری. رب العالمین قرآن کې فرمایي چې یقین راتلو پورې تاسو د رب العالمین عبادت کوئ. مفسرین فرمایي چې دلته د یقین راتلو نه مراد مرګ دی، بنده خپل ټول ژوند تر مرګه پورې د الله په عبادت کې خرج کوه. نو د الله د رحمتونو، د الله د فضیلتونو د راورېدو د میاشتو نه یوه میاشت د ذوالحجې میاشت ده. د الله د رحمتونو او فضیلتونو د راورېدو د ورځو نه لس دغه د ذوالحجې ړومبنۍ ورځې دي چې په کومه باندې رب العالمین نورو میاشتو ته او نورو ورځو ته فضیلت ورکړی دی. اوس د دغه لسو ورځو څه فضیلت دی؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دغه لسو ورځو کې کړی شوي ټول اعمال صالحه رب العالمین ته د نورو عامو ورځو د عباداتو نه زیات خوښ دي. یعنی ته چې د رب العالمین عبادت کې په نورو میاشتو کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه د لسو ورځو یعنی د ذوالحجې د لسو ورځو چې کوم عبادات دي دا د عامو میاشتو د عامو ورځو د ټولو عباداتو نه الله پاک ته ډېر زیات خوښ دي. صحابو د نبی علیه السلام خدمت کې عرض وکړ د الله پیغمبره د جهاد نم زیات غوره دي چې په نورو ورځو کې سړی جهاد کوي نو د هغې خو ډېر لوی ثواب دی که نه، نو په دې میاشت په دې لسو ورځو کې عبادت د عامو ورځو د جهاد نم زیات غوره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې او د عامو ورځو د جهاد نم په دې ورځو کې عبادت کول چې دی هغه رب العالمین ته زیات خوښ دی. یعنی یو انسان خپل مال او ځان واخلي او دی لاړ شي د الله په لاره کې جهاد لا دی په هغې کې شهید شي یا دی واپس غازی راشي، د رب العالمین په دې باندې څومره لوی اجر ورکوي. د رب العالمین د دین د اسلام د سربلندۍ دپاره د رب العالمین د نامی او د اعلای کلمت الله دپاره دا انسان جهاد دپاره ځي، یقینا د هغې ډېر زیات ثواب دی. نبی علیه السلام فرمایي خو د دې ورځو شپو یعنې د دې ړومبنو لسو ورځو عبادت، د دې ړومبنو لسو ورځو لسو شپو عبادت دا د رب العالمین په نیز باندې د دغه جهاد نم زیات غوره دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ذوالحجې په ړومبنو لسو ورځو کې څه نیک عمل د دغه نیک عمل نه زیات پاکیزه او زیات اجر والا یو عمل هم نشته دی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابو پوښتنه وکړه چې د الله پیغمبره جهاد هم د دې نه غوره نه دی؟ نبی علیه السلام ارشاد فرمایي چې او جهاد هم د دې نه غوره نه دی، بلکې په دغه ورځو کې په دغه لسو ورځو لسو شپو کې عبادت کول چې دا د الله په نیز د ډېر اجر واله دي او دا رب العالمین ته ډېر زیات خوښ دي.
دغه احادیث مبارکه چې ما تاسو ته ولوستل، د دې نه علاوه نورم بعضې داسې احادیث مبارکه شته چې هغه د دغه ړومبنو لسو ورځو په فضیلت باندې دلالت کوي، چې دا د ذوالحجې ړومبنۍ لس ورځې چې دي دا د نور ټول کال د ورځو شپو نه د رب العالمین د وړاندې زیات فضیلت واله دي. په دې کې عبادت کول د رب العالمین د وړاندې د نور ورځو شپو نه زیات فضیلت او اجر واله دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث مبارکه صحابو ته فرمایلی د یو څیز استثناء یې نه وکړي چې ګینې صرف پلان کې عبادت د دې لسو ورځو شپو نه غوره دی، نه، مطلق یې دا خبره کړې وه چې دغه لسو شپو ورځو عبادت چې دی دا د عام نورو عباداتو نه الله تبارک وتعالی ته زیات خوښ دی. اگر چې د رمضان المبارک د آخري عشرې د شپو او د ورځې عبادات هغه الله ته ډېر خوښ دی او د هغې فضیلت د دې نه هم زیات دی. د هغې وجه دا ده چې په هغې کې د لیلة القدر غوندې عظیمه شپه موجود ده چې په هغې کې عبادت کول د زرګو شپو د عبادت نه زیات فضیلت واله دي. بهرحال خو د نبی علیه السلام د دغه احادیثو مبارکو نه دا خبره ثابتیږي چې دا کمې لس ورځې شپې په مونږ او تاسو را روانې دي، دغه لس ورځې او دغه لس شپې د رب العالمین په نیز باندې ډېر زیات د فضیلت واله دي او په دغه کې عبادت کول د نورو عام ورځو په نسبت د دغه عبادت ثواب ډېر زیات الله تبارک وتعالی ورکوي. د ذوالحجې د دغه ړومبنو لسو ورځو فضیلت چې څنګه د دغه بره احادیثو نه ثابتیږي چې ما تاسو ته ذکر کړل، د دې نه علاوه نورم بعضې داسې څیزونه شته دي چې د هغې نه الله تبارک وتعالی د دغه لسو ورځو شپو فضیلت مونږ او تاسو ته ښکاره کوي. ګوره ړومبۍ خبره خو دا ده چې که یو انسان سوچ وکړي نو رب العالمین بنده ته وایي چې هسې بېڅه قسمونه مه خوره، چې ډېر انتهایي سړی مجبوره نشي او ضرورت پیښ نشي نو قسم دې نه خوري. نو چې رب العالمین انسان ته دا حکم کوي نو بیا ته سوچ وکړه چې رب العالمین کله قسم خوري نو د هغه قسم شاته به یو لوی اهمیت او فضیلت خامخا پروت وي، ځکه رب العالمین قسم خوري. د قرآن مجید مطالعه که تاسو کې نو قرآن کې الله تبارک وتعالی په 13مه سپاره کې فرمایي والفجر ولیال عشر. الله تبارک وتعالی په خپله قسم خوري، قسم می دی په وخت د سبا باندې او په لسو شپو باندې. عبدالله ابن عباس، ابن زبیر رضوان الله علیهم اجمعین او دغه شان حضرت مجاهد، د دې نه علاوه نور ډیر مفسرین فرمایي چې قرآن کې الله پاک په دغه لسو شپو قسم خوړلی والفجر ولیال عشر، ولیال عشر په لسو شپو باندې. هغې فرمایي چې د دې لسو شپو نه مراد دغه د ذوالحجې دغه ړومبنو لسو ورځو شپې دي. د ذوالحجې په میاشت کې ړومبنۍ چې کومې لس شپې دي رب العالمین د هغې قسم خوري. تفسیر ابن کثیر هم دا خبره ذکر کړې ده چې یاره د قرآن د دغه آیات نه والفجر ولیال عشر دا ثابتیږي چې رب العالمین په کومو لسو شپو قسم خوړلې دغه لس شپې چې دي دا د ذوالحجې ړومبنۍ لس شپې دي. نو رب العالمین چې د یو څیز قسم خوري محترمو، یقینا هغه څیز به د ډېر فضیلت واله وي، هغه څیز به د ډېرې لوی درجې او د لوی اهمیت والی. نو دغه لس شپې ورځې چې کومې په مونږ او تاسو باندې را روانې دا ډېر د اهمیت واله ورځې شپې دي. پکار دا ده چې مونږ او تاسو د دې قدر وکړو، په دې کې څومره عبادات دي چې مونږ او تاسو هغه ادا کړو. د دغه ورځو شپو ډېر لوی اهمیت دی او د ټولو نه لوی اهمیت یې دا دی چې رب العالمین د دغه ورځو شپو قسم خوړلی دی والفجر ولیال عشر. او مفسرین فرمایي چې د لیال عشر نه مراد دغه لس شپې چې دا د ذوالحجې ړومبنو لسو ورځو چې کومې شپې دي نو دا دغه دي. نو چونکې دغه ورځې شپې د ډېر اهمیت وړ دي ځکه رب العالمین په هغې باندې قسم خوړلی دی چې عام انسان هم د قسم نه منې کوي او بیا په خپله په یو څیز قسم خوري. معلومیږي چې دغه
وخت چې دی دا ډیر زیات اهمیت والا دی، ځکه رب العالمین په هغې باندې قسم خوري. دویمه خبره دا ده چې په دې ورځو کې رب العالمین عبادت ډیر زیات خوښوي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک د دې خبرې گواهی ورکړې ده چې د کال د ټولو ورځو شپو نه زیات د فضیلت عبادت چې دی هغه په دغه لسو ورځو کې دی، لکه تیر حدیث کې چې ما تاسو ته د دې خبرې وضاحت وکړ. دریم، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځو شپو کې د اعمال صالحو طرف ته ډیر زیات ترغیب ورکړی دی مسلمانانو ته چې په دغه لسو ورځو شپو کې تاسو ډیر زیات عبادت کوئ. او د هغې وجه دا ده چې په دغه لسو شپو ورځو کې حاجیان چې دي هغې خپل څه خاص عبادتونه کوي، نو د هغې په برکت باندې رب العالمین د عامو نورو ملکونو خلکو له هم د هغې په عباداتو باندې ډیر لوی ثواب ورکوي. څلورم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه میاشت کې بلکې په دغه ړومبنو لسو ورځو کې ورځو شپو کې د رب العالمین د حمد او ثنا او د تکبیراتو حکم فرمایلی دی چې په دې لسو ورځو شپو کې تاسو تکبیرات وایې، د رب العالمین حمد و ثنا بیانوئ. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه دغه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې د ذوالحجې د ړومبنو لسو ورځو او شپو نه عظیم ورځې شپې د رب العالمین په نیز نورې نشته دي، او په دغې کې کړی شوي څومره عبادات چې دی هغه رب العالمین ته د عامو ورځو شپو د عباداتو نه زیات خوښ دی. لہذا نبی علیہ السلام فرمایي په دغه لسو ورځو شپو کې تاسو د لا اله الا الله عبادت ذکر کوئ او دغې سره سره تکبیرات کثرت سره لولئ، د رب العالمین حمد بیانوي په کثرت سره. د مسند احمد روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه لسو ورځو شپو کې مسلمانانو ته د تکبیراتو سره سره د لا اله الا الله او د رب العالمین د حمد و ثنا هغه حکم فرمایلی دی. پنځم نمبر، دغه لس ورځې الله پاک ته ډېرې زیاتې خوښې دي. وجه یې څه ده؟ پنځمه وجه دا ده چې په دغه لسو ورځو کې یو ورځ ده چې هغې ته د عرفې ورځ وایي، او دا داسې ورځ ده چې په دې کې دې ورځې ته په قرآن کې یوم مشهود ویلی شوی دی. په دې کې رب العالمین په دغه ورځ باندې مسلمانانو ته د هغې دین مکمل کړی دی، او د دغه ورځې د روجې ساتلو ثواب نبی علیہ السلام د 2 کالو د ګناهونو د ختمېدو سبب ګرځولی دی. چې کم انسان د عرفې په ورځ باندې روجه ونیسي، الله پاک به د دغه یوې ورځې د عرفې د ورځې د روجې په برکت د 2 کالو ګناهونه معاف کړي. او په دغه لسو ورځو کې یو ورځ ده چې هغې ته یوم النحر وایي، لسم د ذوالحجې. یوم عرفه چې وه هغه نهم د ذوالحجې وه، یوم النحر لسم د ذوالحجې، چې په دغه ورځ باندې حاجیان چې دي نو هغې لوی لوی عبادت کوي. دا د حج غټه ورځ ده، په دې کې حاجیان را جمع کیږي، د الله عبادات کوي، د الله اطاعت او فرمانبرداري کوي. او په دغه ورځ داسې عبادات په شریکه خلکه کوي چې هغه په عام ورځو باندې نور خلکه نه کولی شي او نه چېرته کړي دي او نه کوي. نو دا لس ورځې چې دي د دې یو فضیلت دام دی، د فضیلت وجه دام ده چې په دې کې عرفه ده او په دې کې بیا یوم النحر هغه د ذوالحجې لسم ورځ هم ده چې د هغې ډېر زیات ثواب دی. شپږم فضیلت د دې ورځې دا دی، د دې لسو شپو ورځو دا دی چې په دې لسو شپو کې الله پاک په انسان باندې قربانی او حج لازم کړي دي. انسان چې قربانی کوي نو هغه به د ذوالحجې په لسم ورځ باندې کوي. انسان چې حج کوي دغه د ذوالحجې په میاشت کې کوي. کله چې دا تیره شي نو نه د انسان بیا قربانی کیږي او نه یې حج کیږي. اگر که د قضا څه ترتیب په قربانی کې راوړي، خو د انسان کامله حج او کامله قربانی چې کیږي نو هغه په دغه لسو ورځو شپو کې کیږي. او حج ځان له یو ډېر لوی عبادت دی.
چې پاغې کې انسان کم نیک اعمال کوي رب العالمین پاغې څومره زیات راضي کیږي. د اسلام د ارکانو نه یو اهم رکن دی، د اسلام په ارکانو کې یو اهم رکن دی، د هغې ادایګي په ټول کال کې نه کیږي او په دغه میاشت ذوالحجه کې کیږي. بل قربانی د اسلام په احکاماتو کې یو اهم حکم دی، هغه هم په دغه 10 ورځو کې رب العالمین په انسان باندې لازمه کړې ده. نو دا 10 ورځې په مونږ او تاسو باندې راتلل دا د رب العالمین یو عظیم نعمت دی په مونږ او تاسو باندې. دا مونږ او تاسو له پکار دي چې دا مونږ غنیمت وګڼو، د دې مونږ او تاسو قدر وکړو چې رب العالمین په مونږ باندې د ذوالحجې دغه 10 ورځې راوستې دي. آیا دا به پر روان کال کې په مونږ باندې راشي او که نه؟ نو د دې پته صرف او صرف رب العالمین ته لګي. انسان له پکار دي چې هغه هر وخت ځان تیار دی ته ساتي چې شاید زما مرګ نن یا سبا راتلی شي او دا مرګ ما ته بیا صبر نه کوي. نو پکار ده چې مونږ او تاسو په دغه 10 شپو او د دې په ورځو کې زیات نه زیات عبادت وکړو او دې سره سره په خپلم د عبادت اهتمام وکړو او زمونږ په کور کې زمونږ بچي یا دغه شان زمونږ رعایا مونږ د هغې د خیر او د بلای فکر وکړو، په خپلم د نیکۍ اعمال وکړو، په هغې باندې هم د نیکۍ اعمال وکړو. محترمو په دغه 10 ورځو شپو کې کم عبادات کیږي نو انشاءالله العزیز هغه به تاسو سره بیا په یو بل پروګرام کې مخې ته راوړم. په ننني پروګرام کې مې تاسو سره صرف او صرف په دغه 10 ورځو شپو کې د عباداتو او د دې په اهمیت باندې خبرې اترې وکړې. یو اهمه خبره چې هغه پر روان پروګرام کې به زه تاسو ته د هغې وضاحت وکړم هغه دا دی چې کوم انسان د ذوالحجې په دغه ړومبنو 9 ورځو کې روجه ونیسي د دغه 9 ورځو د روجو ډیر زیات ثواب دی او زه به په هغې باندې تاسو ته احادیث راوړم او د هغې فضیلت به تاسو ته ایږدم چې د نن نه مونږ او تاسو محنت او کوشش شروع کړو د دغه روجو دپاره تیاری شروع کړو. اگر چې لږه مشکله به وي انسان ته، خو چونکې دغه ورځې شپې په مونږ او تاسو باندې یقینا چې راتلو واله دي او نږدې ده چې راورسي چې مونږ او تاسو په دې کې ډېر عبادات وکړو، دا غنیمت وګڼو رب العالمین په دې کې د خپل ځان نه او د خپل اولاد نه راضي کړو. پکار ده چې انسان د خپل ځان سره سره د خپلو رعایو د خپلو بچو هم د بلایې فکر کوي. یو نیک عمل چې انسان په خپله کوي پکار ده چې د هغې خلکو له دعوت هم ورکوي. دا باسن ریډیو دغه یو محنت دی چې مونږ په خپل هم کوشش کوو چې یو نیک عمل طرف ته لاړ شو او څومره زمونږ قدرمن اورېدونکي دي دا هم کوشش کوو چې دی مونږ ځان سره په دغه ثوابونو کې شریک کړو. نو بلکل محترمو را روان 10 ورځې شپې چې دي نو د دې په اسلامي تاریخ کې یو ډېر لوی اهمیت او فضیلت دی چې په هغې مې تاسو سره مختصر خبرې اترې وکړې. انشاءالله العزیز په دې کې کم اعمال پکار دي، کله کله پکار دي، د هغې څه فضایل دي، کوشش به کوم چې هغه تاسو سره پر روان پروګرام کې شریک کم. چونکې د پروګرام وخت ما سره پای ته رسي، د اواز په لار دغه ملاقات انشاءالله العزیز تاسو سره په یو بل پروګرام کې کوو. تر هغه دمه ستاسو د دعاګانو محتاج محمد داود عابد تاسو نه په دغه کلماتو غواړي اجازت. الله مو راته تل خوشحاله، کامیاب او کامران لره د لوی الله په امان.